آیت نمبر 48 هغه ذکر کېدو چې تذکره شي وه. نو په دې آیت کې زورونه ورکوي. مخکې ویلي چې څوک داسې نشته چې ستانه څه تکلیف لري کې یا ستانه تکلیف بل چاته واړی. نو دلته اوس ذکر کوي وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. که مونږه هلاک کو د هغې یعنی منګه هلاک کوونکي یعنی د ټولې دنیا کافر او مسلمانان ټول لره. نو بیا قرآن کریم کې ذکر شوی دی سوره مومن کې آیت نمبر 34 کې چې کله یوسف علیه السلام نه وروسته موسی علیه السلام راغی نو هغلته کې آیت کې دغه خبره هلاکت په معنی د مرګ راغلی دی او دغه شانتي حدیث کې هم راځي چې کله به الله جل شانه یو پیغمبر راولېږو هغه به وفات شو پس د هغه نه بل پیغمبر به راتلو نو هلته هلاکت په معنی د مرګ ذکر کړی دی. که مؤمنان ته مراد شي نو مراد به تېنه هلاکت نه هغه بیا څه شي هغه مرګ شي مخکې د قیامت نه او یا معذبوها عذابا شدید عذاب ورکو هغه کلیوال ته چې هغه سخت عذاب دی یعنی په شرک او په کفر باندې دوی ته موږ عذاب ورکو عذاب سخت چې کله په دوی کې د شرک انتها ته ورسي او د کفر انتها ته ورسي الله موږ ول عذاب ورکو. او تفسیر مظاهر ذکر کړي کله چې دوی نافرمانی شروع کی او کفر وکي الله پاک دوی له موږ عذاب ورکو. کان ذلک بالکتاب مسطورا دا فیصله په لوح محفوظ کې لیکل شوی دا یعنی د دوی په تقدیر کې داسې لیکل شوی دا. شاه عبدالقادر رحمه الله شاه عبدالقادر دهلوی رحمه الله د شاه ولی الله زوی شاه ربیع الدین په موضح القرآن کې په شکل دلته ذکر کړي دي چې داسې یو علاقه او کله نشته چې هلته یو لوی اشخاص وي او دا خلک د هغې عبادت کوي او د دې خلکو دا سوچ چې موږ د بلمن کې یو یا دی به موږ بچ کوي. الله وایي چې په دغه کلي والا ما د قیامت نه مخکې په خلکو باندې مې عذابونه راوستي دي دې څوک نشته چې د هغې نه دغه عذاب نه دا خلک بچ کړي دي یا دغه خلکو ته زما د عذاب نه پناه ورکړې ده بلکې زه چې څه وغواړم زه هغه کوم نو څوک داسې نشته چې هغوی د عذاب نه څه کړي هغه بچ کړي یا عذاب ترې لرې کړي. الله وایي چې کله ما عذاب ورکړی نو څوک بچ کېدونکی نشته چې د هغې نه بچ شي یا څوک دغه کلي والا بچ کړي. یا په لوح محفوظ کې دا فیصله او دا دوی په تقدیر کې لیکلی شوي وه. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. دویم باب د سورت شروع شو د دې ځای نه دا به د 15 آیته پورې ځي او په دې کې اهمه خبره او مسله ذکر کوي چې کم خلق د شاعر الله هتک کوي یعنی د الله پاک د نخو او د شاعرو هتک کوي او د آیاتونو نه انکار کوي د هغې نه اعراض کوي الله په دغه خلکو باندې په دنیا کې عذاب را لیږي. نو دلته به دغه د شاعر الله یو معجزه ده او د معراج دویم هغه ونه ملعونه او د صالح علیه السلام د اوخې تذکره به کوي په طور د نمونې چې کوم خلکو د شاعرو بېعزتي کړې ده الله جل شانه دوی له په دنیا کې عذابونه ورکړي دي. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون او نه دی منع کړی موږ لره د لیږلو د معجزاتو نه کوم چې دوی غواړي الا مگر اندا خبره کذبو چې انکار کړو بها الاولون د دې معجزاتو نه هغه زړو خلکو مخکینو خلکو. مطلب سره مطلب دا دی چې دوی د نبی علیه السلام نه معجزات غوښتل. معجزات بیا په دوه قسمه دي یو هغه معجزات دي چې الله جل شانه د خپل طرف نور کوي دویم هغه معجزات دي چې هغه فرمایشي معجزات دي یعنی دوی نبی علیه السلام ته وي چې ته الله ته ووایه چې موږ ته دا صفا مروه دا سرو کي او دغه شانتي چې دا غرونه موږ له ختم کي بلکې دا موږ له باغونه او دا کي او دا سیزونه موږ له سره زر کي لکه دې مخکینی آیت کې دغه تذکره موجود ده.
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا دوی وی موږ پتا ایمان راوړو تر دې پورې چې راو باسي موږ لره د ځمکې نه چینې او یا دې وی تعالی لره د کجوري او د انګورو باغونه او بهیږي د نهرونه په مین د دې کې په ډیرو بيدلو سره او یا راو غورتا نو دغه قسمه خبرې به ذکر کولی چې موږ د دا وکي نو دغه آیاتونه د آیت نمبر 90 نواله د هغه 93 پورې دغه تذکر دلته شته دوی هم وی چې موږ له دا وکي الله پاک وی زم معجزات یو خو پدې کې دا مطلب دی چې دا کافر او مسلمانان یبا اوسېږي با دویم دا چې دا جهاد چې کافر ختم شي نو جهاد به چا سره کیږي او دریم وی چې دا دین چې پدې کې د دین مهنت کیږي پدې کې دا دیندار خلق دا باقی پاتې شي تر قیامت پورې به دا سلسله سه هغه روانه او جاری ساری وي وما الا ان كذبوا بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها ورکړو موږ سمودیانو ته اوخه مبصرتن د ښکارا کولو د حق د پاره یا ښکارا کول دی صالح علیه السلام د معجزې فظلموا بها نو هغه انکار وکړو عنادن د هغې انکار وکړو د صالح علیه السلام د دوی ته موږ لوخه پیدا کا چې بلار وي او چې په دې ټیم د دې نه پی راوځي دا هغه ورته وي بس وبشي یو دا چې څومره فصلونه دي دا ټول فصلونه د هغې دپاره روایي دویم دا چې کوم ځای اوبس کې بس هغه اوبه به تاسو ورته پرېږدئ او دا به داسې وخورئ چې کوم ځای تاسو پی ودروئ بس ودروئ ته هغه صحیح ده الله پاک د ګټې نه دا اوښه پیدا کړه او په دې کې مفسرینو بیا 4-5 صفات ذکر کړي د سوره هجر آیت نمبر 81 لاندې چې دا داسې اوښه چې ډېر زیات پی به ورکول خو ډېرې زیاتې اوبه به یې څښلې او دا د ګټې نه راوتې وه او بس لنګېده به مثلا بچي به یې راوړل زر او دویم دا چې د جسم په اعتبار سره ډېره غټه شپېته ګزو پورې علماو ذکر کړي دي نو چې کله دوی دا خبرې هر څه وکړې نو چې کله پیدا شوه نو په دې دغه کې یو زنانه وه دغلته کې د هغې اوښې وې هغې د خپل څارو ډېر لرې بولي وو چې کله یې راوستل نو ناوخته شو نو سهار د دغې اوښې نمبر و هغې اوبه څکلې نو چې کله هغه راغله نو اوښې خو اوبه څکلې وې یو ملګري خبره کوله وي زنګو خان یو ملګري وي هغې زنګو خان وی په ژمي باندې خو دا بس د ریغوجل نه موږ راوباسو نه دا ځکه چې په دوی کې کومه چربي دا ویل کېږي دا د اوبو کار ورکوي صرف دوی په اوړي باندې دا اوبه هم به داسې کینو دي چې په ژمي باندې دوی د اوبو کارونه نه کوي خیر بهرحال نو دغه زنانه چې کله د خپلې اوښې راوستې نو هغه خټې او دا وسټلې نو دا زنانه چې دا بدکاره وه ځکه چې کوم زنانه اصل او نسل یې صحیح نه چې بس دا بیا د هغې کار دقه چلي نو هغه راله وي چې تاسو داسې کار وکړئ چې دا اوښه لرې کوي او چې تاسو بیا څه غواړئ بس هغه به زه وکړم نو هغه 9 کسان ول شلمه سپاره کې به راشي وکړه فی المدینة 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون دغه آیت لاندې مفسرین بیا ذکر کړي دي لا اول چې دا ټیکټ کړل او بیا یې خپې کټ کړې بس هغه راتاوه شو بیا یې ختمه کړه نو الله جل شانو په دوی باندې عذاب راولېږو صالح علیه السلام دوی ته ووایه چې بس په تاسو به 3 ورځو کې ختمېږئ یو ورځ مخونو یو شان دی بل شان دی بل ورځ بس اخر تک تور شو په هغه کور کې دننه الله پاک څه کړل مردارې کړل نو ځکه الله پاک وایي چې مخکینو خلکو له ما دا معجزات دا ورکړو خو دوی د هغې نه انکار کړی بلکې الله وایي او زما بیا طریقه دا ده چې کله یو سړي ته معجزه راولېږم او هغوی د معجزې نه انکار وکړي نو بیا به دغه خلکو باندې عذاب رالېږم وما نرسل بالآیات الا تخویفا او نه لیږو موږ معجزات لره مګر د یرولو دپاره معجزات چې موږ لیږو دا د یرولو دپاره لیږو چې دا خلک به څه شي ویرېږي دا خلک الله ته متوجه شي لکه عایشه به فرمایي وایي چې کله به زلزله داسې راله نو بس په دې کې دی د خپل بندګانو ته الله پاک څه کوي یاره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک راځي هغه فرمایي وایي چې کله الله پاک به داسې هواګانې دا راوستې په دې کې به د مخلوق د دا توجه پیدا کولو دا به د مطلوب چې تاسو الله پاک د توبه وباسئ الله پاک ته استغفار وکئ الله ته رجوع وکئ نو په دې کې دغې ته اشاره وه او الله جل شانه نبی علیه السلام
علامه سیوطي رحمه الله 300 معجزات د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي دي. یو په هغه کې چې حجر اسود دیم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مخکې خبرې کړې وي او غوا سره خبرې کړې وي. چې کله غوا سره خبرې وکړي نبی علیه السلام وفرمایل د ابوبکر او د عمر رضی الله تعالی عنہ په دې باندې ایمان دي. ځکه هغه صحابه او د هغو ډیر زیات یو صحابي راغی په نبی علیه الصلاۃ والسلام بسې د الله رسول زي ایمان راړم غستان نه خسره هغه ویلاړ شه هغه ونې ته سلام وکړه او ونې ته سلام وکړو بس او ونې ورته جواب ورکړو د خپل ذهن را روانه شو او راغله نبی علیه السلام خو نبی علیه السلام باندې سلام وکړو نبی علیه السلام جواب ورکړو بیا هغه ونې ته حکم وکړو ته لاړ شه بس په خپل ځای ودرېږه. چې کله صحابي دا حالت ولید پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی لاس را دی خو نبی علیه السلام په لاس کې لاس ورکړو د نبی علیه الصلاۃ والسلام تندې مبارک خپل کو او کلمې وی چې بس لا اله الا الله بس ایمان ورته شو هغه نصیب شو. دغه شانتي ګڼې معجزې د نبی علیه الصلاۃ والسلام یعنی یو شپه نبی علیه الصلاۃ والسلام په سفر باندې سپوږمۍ وه اوبه نه وي څه صحابه یې ولیکل هغه روان شول یو زنانه په لاره کې ولاړه وه هغې اوبه راوړې 2 ټپکې ورسره نبی علیه الصلاۃ والسلام خواله یې راوسته. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل اوبه دې د کوم ځای نه راوړې وی د الله رسوله دا خو د دې ځای نه زه دومره لرې سفر مې کړی و چې بیګا په دې ټایم روانه شوم او اوس په دې ټایم یې راورسېدم. نبی علیه السلام وی ښه وی ټپکې دې ښکته کېدی چې کله کېښود نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل لاس مبارک په هغه ټپکو کې ښکته کړو وایي دومره اوبه ترې را روانې شوې غالبا چې 200 صحابه وو هغه ټول په هغې باندې اودسونه هر څه وکړل او بس هغه اوبه هغه خپلې واپس ویوړې. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزه وه. بل ځای کې راځي چې 70 صحابه اوبه نه وي کوزه یوه وه نبی علیه الصلاۃ والسلام یې را دې خوا که نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلې ګوتې مبارکې ښکته کړې په هغې کې د چینې په شان د جوش شروع شو او دغه صحابه د خپل اودسونو او د اوبو هر څه د هغې نه هغه ټول کار واغستو او خپل کار یې پوره کړو. بل روایت کې راځي یو 2 میاشتو بیزه وه یعنې مرغومۍ وه او دغه شانتې یو کټوۍ غالبا داسې مونږ ورته نن سبا د وړه پکې خلک داسې ورته قلفي نو په دې کې لږ غوندې کسانو او دا غالبا وایي 1400 صحابه وو. بس نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزه نبی علیه الصلاۃ والسلام یې راوړې ماله هغه صحابه مو خوړه ټول هر څه ماړه شول تر دې پورې چې پاتې م شو هغه هر څه ځکه دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سوه معجزه وه. دغه شانتې نبی علیه الصلاۃ والسلام له یو سړی راغی د هغه د سترګو نظر نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه لاس یې پرې راښکودل د هغه سترګې جوړې شوې. کم سړي چې د نبوت دعوه کړې مسیلمة الکذاب دی د هغه خواله لاړ یو بل کس و هغه ورته وایي چې ته چې وایې زه پیغمبرۍ دعوه کوې او ته یې زه پیغمبر یم بوروزي یم دا نو هغه د هغوی پیغمبر چې د عربو هغه خو لاس راښکولو د هغه سترګې جوړې شوې ته زما به دې لاس راکږه نو چې هغه لا یو سترګه یې وړنده چې بابل یې ول لاس راښکولو علما ذکر کوي چې هغه یې مړنده شوې چې اوس زه ګرځه نو ستا دا څنګه نبوت دی هغه لاس باندې روغېږي او ستا هغه دواړه ړندېږي نو یې پته ولګوي چې ته نه یې ته دروغجن یې. نو د نبي علیه الصلاۃ والسلام دغه شانتې ګڼې معجزې چې باوې مخکې علامه سیوطي رحمه الله په خپل کتاب کې 300 معجزې ذکر کړي دي. شپه نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه شان سپوږمۍ ته اشاره وکړه هغه راله 2 ټوکړې شوه یو مشرق ته لاړه بل مغرب ته لاړه نو دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحیح معجزات وو چې دې کفارو خو چې دوی مطالبې کولې دوی فرمایشي معجزې غوښتې او الله وی فرمایشي معجزې دوی له نه ورکومه ځکه چې زما طریقه دا له زما مخکینی سنت دا چې کله یو قوم له ما معجزه ورکړې ده او دغه قوم د دغه معجزې نه انکار کړی دی الله وایي ما په دې خلکو باندې بیا عذاب راوستی دی که نه دا غرونه به ورته هم د سرو کړمه دا باغونه د مکې او د مدینې دا غرونه هر څه به ورته باغونه کړمه او دا چینې به ورته کړمه هر څه به ورته وکړمه او دوی ورته وي موږ ځکه تا نه منو ته لاړ شه زموږ په مخ کې بره وخېږه او موږ له یو کتاب راوړه چې موږ به خپلو سترګو وینو موږ یې ولولو الله یې هر څه به وکړمه خو ما د علم دی او ما د قدرت په هر څه باندې زه پوه یم چې مخکینو خلکو له مې هم داسې کړي خو هغوی سره د دین انکار کړی نو دوی به هم انکار وکړي او نو الله وی زما طریقه دا چې بیا زه په دغه خلکو باندې عذاب راولم نو یې پرېږدی چې دا کافر او دا مسلمانان یو ځای اوسېږي یا دا چې د قیامته پورې به دا جهاد جاري
او چې زه عذاب راولم کافر دا ختم شي نو جهاد به چا سره کېږي. او دریم ابن جوزي رحم الله ذکر کړی دي چې دغلته کې به د دین نه محنت او باقی پاتې کېدونکي بیا څنګه د قیامت پورې خلک څنګه عبادت کوي. خو دغه شانتي د دوی نه به نسل خورېږي په دوی کې به عبادت ګزار پیدا شي نیکان به پیدا شي او دا دین دغه شانتي به جاري. نو د دې وجې نه الله پاک کوي چې زه په دوی باندې معجزه فرمایشي دا نور کومه که دوی غواړي خو زوله ورکومه نه ځکه چې بیا زما طریقه دا چې زه په دوی باندې عذاب راولم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. اوس په دې آیات مبارکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي که دوی ستاره دا فرمایشي معجزې غواړي زه نه در کومه خو ته د دوی په دې خبرو باندې تنګېږم ځکه چې د دې خلکو د قدرت په اعتبار سره د علم په اعتبار سره دا ټول خلک زه پیژنم. د دې ټولو خلکو هر څه ماته معلوم دي لکه موږ بابختو کې وایو که نه وایي چې پاخور دي لوشي غاښې مه ګوره. نو الله پاک ته خو د هر څه معلوم دي ځکه چې انسان نه د ده پیدایش راشي د ده لویوالی راشي د ده بوډاوالی راشي. الله وایي ته خپل انقلاب ته وګوره په تا کې د انقلاب چا راوستو ته ماشوم چا کړې ته ځوان چا کړې ته بوډا چا کړې او ستا دا حل چا وګو ته په دې خپل حالت کې سوچ وکړه. نو چې دا چا کړي نو الله پاک وایي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته تسلي ورکوي چې ته په دې خبرو مه خفه کېږه دا خلک ما ته معلوم دی دا خلک زه پیژنم. او کنه بیا به خپل اولنی سنت جاری کوم چې عذاب ول ورکوم. یا دویم خبر ورته کوي تیزی ول ورکوي چې ته خپل دعوت او دا کوا ځکه ما د علم او قدرت دی زه په هر څه باندې بوایم. د انسان په زړه کې چې کومه خبره راځي الله وایي زه د دې خبرې نه خبردار یم د دغه سوچ ما د علم دی د دغه فکر ما د علم دی. او الله جل شانو خپل وعده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پوره کړې وه ځکه چې اول وخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې یو پیرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذهن کې یو خبر راله وی د سفر نه راغی ډېر زیات ستړی و چې یو سړی وی زما څوکیداري کړی وی چې مالک خوب کړی بېغمه ډېر زیات تکلیف او ستړیوالی راته رسېدلی. عایشه به یې فرمایي چې کله نبی علیہ السلام داسې وي په دروازه کې لږ کړسهار شو نبی علیہ السلام آواز وکړو چې څوک یې هغه ورته چې زه معاذ سعد ابن معاذ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلي وی زما مور ماته وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سفر نه راغلی دی او ته لاړ شه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څوکیداري وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په آرام سره خوب وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه په سکون شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستړیوالی ختم شي. الان کې علما ذکر کوي دا سعد ابن معاذ دا هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دغه سفر باندې خو الله جل شانه محبت د پیغمبر بلکې داسې زنانه وي چې په پیغمبر ځان خپل بچي قربانول وی لاړ شه معاذ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیره وکړه. او چې کله دی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دومره دعاګانې کړې وي او حدیث کې راځي چې دا هغه صحابي و چې 70,000 فرشتې د ده په جنازه کې شریک شوي او نبی علیہ السلام فرمیل چې د معاذ په غم باندې بر عرش خوځېدلی و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ یا د غم د لحظه یا د خوشحالۍ د لحظه ځکه چې کله د انسان روح د انسان نه وځي دا بر اسمان ته لاړ شي وي یا خو د دې خوشحالۍ نه خوځېدلی و چې بره د معاذ سعد ابن معاذ هغه روح زما طرف ته راغی. د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ډېرې زیاتې دعاګانې کړې وي. غالبا دا صحابي و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مور پلار په باره کې دا فرمایلو چې زما مور پلار دې په تا باندې قربان شي. نو صحابه ډېر زیات آیت مطلب دا چې په دې دوو خبرو تذکره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا په دې خبرو مه خفه کېږه که دوی ستا نه فرمایشي معجزې غواړي چې موږ له دا لسر وکړه دا وکړه دغه وکړه د دوی ما د علم او زما قدرت په دوی باندې موجود دی. او دریم ته خپل دعوت او دا کوه د دوی پر زړونو په هر څه باندې زه سیم خبردار یم او زه به ستا څه کوم حفاظت کوم د هر څیز نه. چې کله دا آیت راغی والله یعصمک من الناس بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه څوکیداران هر څه درکړل ځکه الله پاک ورته وفرمیل ای زما حبیب بس زه به ستا حفاظت کوم. د دې مفسرینو آیت لاندې بیا تفسیر کړل. الله دې سي عمل توفیق راکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار برحمتك.